مردان بار چې د پښتونخوا دویم لوی بار حسابېږي. سابقه صدر زما سره موجود د خپله پیژنګلو به کوي او خبرې ترې به کوو د دغه انډیا او پاکستان دغه شخړه او بیا د موضوع چې دا کومې خبرې دي د سنتاس معاهده ده او ورسره فیلډ مارشل یعنی آرمي چیف صاحب ته چې کومه عهده میلاو شوه چې په دوی څه نظر ساتي. ښه جي دغه پوښتنه لرمه چې دا کوم فیلډ مارشل صاحب ته دا عهده میلاو شوه یا په سوشل میډیا داسې لونډې لپاړې دي یا داسې بګوړګان چې په بهر ملکونو کې ناست دي او زموږ ملک پسې خبرې ترې کوي، نو په داسې وخت کې د یووالي د یو موټی کېدو څومره ضرورت دی؟ بالکل په دې کې خو زه لکه څنګه چې مخکې مونږ په دې باندې یو پروګرام هم شو هغې کې ما ویلو کله چې زمونږ دننه اختلافات سیاسي به وي، زمونږ به د فوج نه چې کوم دی نو خو هغه به زمونږ د یو خاص دغه نه خفګان وي یا به یو ادارې سره زنګ دغه وي د هغې سره مو اختلاف وي په یو خاص دغه باندې. کله چې داسې مقرراله چېرې د ملک خبر راله نو بیا مونږ د ټول یووالی پکار دی او مونږ له مونږ کړیم دي د پاک فوج سره مونږ کلک ولاړ یو انشاءالله بیا به مو سره ولاړ یو. او کوم چې تاسو وایي د فیلډ مارشل ده بالکل انډیا به ټول عمر په مونږ باندې خپې دربولې دا به چې کله داسې دغه شو او ظاهري خبره ده انډیا زمونږ نه چې کوم دی نو یو غټ قوت دی، خو دا ځل په تاریخ کې چې د دې آرمي چیف په دې موجودګۍ کې کومه د بهادرۍ مظاهره زموږ فوج کړې ده زموږ ایر فورس کړې ده نو فیلډ مارشل خو وړه خبره ده زما چې دی د نور ډېر دغه حقدار دی. چې زه ټولو ته وایم ناظرینو ته چې دا زموږ ملک ته ګوره خاص کر موږ د همسایه ملکونو ته وګورو نو خاص کر پاکستان زه خپله شارجه کې یوې کې پاتې شوم زموږ دې سره په سټیډیم په دې کې جګړې شوې نو موږ وایو چې زموږ دپاره هرې پارټۍ والی دا قابل احترام دی خو چې داسې کله خبر راشي د پاکستان نو موږ له پکار دی چې موږ یو هر پارټۍ والا چې دا د مادي ته درخواست دی چې ټول زنګ دپاره قابل احترام دي که کارکون دی که غټ سیاسي که وړوکي خو چې داسې د ملک باره کې راشي تاسو ډېر ښه سوال وکړو د هغې مناسب جواب دا دی چې موږ به د ملک دپاره په هر دغه کې لبیک وایو موږ به یو یو جي. موږ خو چې کله دا واقعیت وي ډېر خفه وو چې انډیا وي زه به حمله کوم او زه به درځم که نه او لاهور کې به چیس کومه خو بهرحال زموږ پوځ چې کوم دی زموږ آرمي چې کوم ده دا موږ ته اوس پته ولګي چې دا خو ډېره مزداره ده او دې کې ډېر کمالات پراته دي. ټوله دنیا دې ته حیرانه شوه ځکه چې په لږ ټایم وخت کې دې لږ ټایم جنګ کړی یو څو ګنټې جنګ یې کړی په هغې کې د هغې چې کوم نقصان کړی دی که نه نه دنیا ته پته ده. د ملک خبره چې راشي نو بیا په دې کې سیاست ته نه دی کتل پکار بیا چې کوم دی د خپل آرمي سره او د خپل ملک سره بیا چې کوم دی ودرېدل پکار دی. د هغې وجه دا ده چې موږ خپل آرمي په سوشل میډیا باندې کمزورې کړله خو دا خلک به په موږ باندې راضي که نه خو دا خو الله پاک چې کوم دی یو ډېر لوی رحم وکړو الله پاک زموږ آرمي له یو ډېر لوی طاقت ورکړو او موږ چې کوم دی زموږ آرمي دغه انډیا له چې کوم دی ماتې ورکړه الحمدلله که موږ وګورو د هغې پوځ زموږ نه یو په درې باندې سیوا دی هغې سره چې کومه ټکنالوژي ده هغه زموږ نه یو په سل باندې سیوا ده باوجود د هغې چې کوم دی الله پاک موږ له فتحه راکړه د هغې وجه دا ده چې موږ مسلمانان یو او موږ چې کوم دی د کلمې خاوندان یو موږ سره د الله تعالی نصرت او د الله تعالی طاقت د الله تعالی مدد امداد زموږ سره شامل حال دی. بالکل جی آرمي چیف صاحب خو زما په خیال باندې زه چې کوم حده پورې ګورم نو یو ډېر بهترین آرمي چیف الله پاک موږ له راکړی دی یو حافظ قرآن دی د الله پاک کلام یې په زړه کې پروت دی نو داسې سړی به څنګه درغل وخیږي کېدی نه شي چې داسې سړی به چې کوم دی غلط وخیږي یا به چې کوم دی د ملک خلاف یا به د خپل عوامو خلاف هغه خو دغه غریب دونه قربانۍ ورکړه دا دی لګیا و لکه ما یو څو ویډیوګانې یو څو پکچر داسې وکتل په خپله باندې چې کوم دی هغه په مورچو باندې ګرځېدلی دی دا زموږ لپاره د فخر او د ویاړ خبره ده. ډېره زیاته مننه.